د نارت وزیرستان چې کوم د ګیس ذخایر جوړ شوي دي نو که ان کیس چیر شي میږه دا هډ کوارټر پوسټ جوړ کړي نو خامخا دا کوشش هم کړی شي چې یاره دا ګیس په دا علاقه ته هم ورکړی شي په مستقبل شي تعلق د چا یو دیوشو مفادات وي څه په بل دیوشو مفادات وي هغه نه د پوس چې په کوم ځای کوي خو چې پوس وشي بجای د دې چې دا په سپینکي راغزي وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امونوم کامران خان دی، په پیشې په لحاظ سره آرکیټیکټ یم او موږ سره رابطه شوې وه چې د اپر وزیرستان چې مخکې جنوبي وزیرستان و او ویس یې نوم شو اپر وزیرستان د هغې د هډ کوارټر په حوالې سره که ته خپله پروفیشنل پیشورانه رای ورکړې نو څونکې پروفیشن خو په خپل ځای دی موږ خپل د دغې علاقې نه تعلق لري او د دغې علاقې سره په شم زړه خوښېږي او په بعد هم زړه خفه کېږي نو هر یو سړی څه نه څه حد پورې که هغه پروفیشنلی چې د انجینیر آرکیټیکټ ټاون پلانر ډاکټر وکیل که دا پیشې سره تعلق نه لري خو بیا هم د وزیرستان چې کوم د موجوده حالات دي د اپر وزیرستان او د ماسی د علاقې وزیر علاقې دغې غونډې بلکې مجموعي طور باندې که د قبایلي علاقې خبره وکړي دغه سره د دغې خلک زړه خوړه شي او په ښه باندې یې خوشحالېږي په باد باندې یې خفه کېږي نو امو په ناظر شو خو د وزیرستان په حوالې سره که خبره کړي نو دا کیسه چې د هډ کوارټر په حوالې سره دو نو زه خو یم چې دا کیسه که میږه غونډه وي نو د دغې درې اسپیکټ کیدای شي. اول اسپیکټ یې دا کیدای شي چې که میږه د دغې انټلیکچولی دانشورانه په دغه باندې خپله رای ورکړي نو په خو مو په خیال شي هر ذي عقل او ذي شعور سړی چې وي په د دغې په شی په باندې او د دغه نه څه فایده کیدای شي که دی لوندې په سپینکي راغزي وي یا پوست په سنټرل وزیرستان شي پوست طرف ته چې په کومه علاقه هم وي هغې فیزیبلیټي کتای شي چې کوم یو ځای ډېر سوټیبل کیدای شي خو مقابله د دغې دو چې یاره په سپینکي راغزي وي یا پوست دا ډیپلی پوست طرف ته لوډ شي نو په دغه لحاظ سره زه خو یم چې د دغې درې اسپیکټ کیدای شي یو دا دی چې انټلیکچولی دانشورانه یو سړی خپله رای ورکړي او هر یو سړی هغه خپله رای ورکولی شي. دومه د دغې کیسه د تاریخ په لحاظ سره کیدای شي تاریخي اسپیکټ یې کتای شي او درېیمه چې کومه دو هغه موږ سره څومره رابطه په دغې حوالې سره شوې وه چې ته څومره آرکیټیکټ یې نو د ډیولپمنټ انفراسټرکچر په دغې حوالې سره څه نه څه د میږه تعلق وي نو په هغې حوالې سره رای ورکړې نو انټلیکچولی خو که زه د نشورۍ په تله باندې که کوشش وکړو د خپله خبره پیش کړو نو مو په خیال شو خو په داسې که آرکیټیکټ وي انجینیر وي ټاون پلانر وي د فاینانس سره ریلیټډ یو سړی وي د کلي علاقې اوسېدونکی مالک دغه کس وي چې هر عام و خاص په دغه باندې چې ذي عقل او ذي شعور وي هغه خپله رای څه نه څه پرې ورکوی شي. په هغه شی مو څو داسې خلک نه کیسې واورېدې خلک خپلې رای پیش کړې هم دي او پارین د مو په نظر دوی غا تېرې شوې په دغې حوالې سره ژغدان شوی دی او ماشاءالله ډېر ښکلي لحاظ سره ډېر مفصل انداز سره دا کیسه بیان شوې ده. لکه اول یې څه وکسې زه خپل د دغه شي قایل دا یم چې یاره دا شی پوست په اپر وزیرستان شی نوم یې نه و ښایي چې دا علاقه باندې دا وي په هغه باندې خلک خپله رای پیش کوی شي خو څومره سپیسیفای کې بیا خلک خامخا دا کیسې وکړو چې یاره تعلق د چا یو دیوشو مفادات وي څه په بل دیوشو مفادات وي هغه نه د پوست چې په کوم ځای کوي خو چې پوست وشي بجای د دې چې دا په سپینکي راغزي وشي دغې غا چې دا څرنګه مو کیسه وکړه اول د دغې افادیت چې کوم دی فایدې دي یا بیان شوي دي لکه د ټول نه غوټه هغه دا دو چې پوست خامخا ورتاک شي نو د موږ د وطن چې کوم د امن و امان څه حالات دي خامخا حکومت ادارې په دغه باندې بیا هر ممکن کوشش کوي چې د هغې علاقې سکیورټي حالات بهتر وي ځکه چې خامخا په باندې روزانه دغه سرکاري خلک او مشینري ټوټل د ګورنمنټ دا په نو که له حرکت باندې وي نو د هغې اولو دا فایده وي چې د امن د ټوله ضروري شی دی د یوې علاقې د ترقۍ دپاره دغه رنګې ټوریزم د موږ په علاقې شو خو یا اګریکلچر دی که موږ فایده وخوستی شي اګریکلچر هغه اسپیکټ دی چې په دغه باندې کوشش وشي نو د دغې خلکې دپاره د لوکل خلکې دپاره د
معیشت جوړول بهتر کول د ژوند تیرول یوه ذریعه ګرځېدای شي. د دغه نه علاوه الحمدلله ماشاءالله د وزیرستان چې کوم آب و هوا دوه ډېره مزدوره ده. د سیر و سیاحت اور د ټوریزم یو ډېر غا سیکټر دی که تاسې کیچمنټ ایریا کې مې ورته وي هغه ډېره غټه ده لکه ډي خان اور داسې کارک اور دا باني اور ور تونسا شریف دا غونډې علاقې پر تللی شي. دریم غمو دا دی چې د نارت وزیرستان چې کوم د ګیس ذخایر را جوړ شوي دي نو که انکیس چیر شي میږه دا هیډ کوارټر پوسټ جوړ کړي نو خامخا دا کوشش هم کړی شي چې یاره دا ګیس په دا علاقه ته هم ورکړی شي په مستقبل شي او د دغې علاقې اول د دغې نارت وزیرستان د خلک د هغې اوسېدونکي حق دی چې هغه ته دا ګیس میلاو شي بیا ورسره چې کوم په سراونډینګ کې کوم علاقې دي هغه ته هم میلاو شي. نو دا یو اسپیکټ یې هم دی چې ورومشته د خلکو ته د مواقع او د فایدو جن حاصل شي. نو دا زه خو وایم چې دغه نه علاوه پوسو هر یو کوم د هر ډپارټمنټ هیډ کوارټر دی او هم پوس جوړیږي خلکو ته اکسس آسون شي. لکه په داسې یوه غټه کیسه دا هم ده چې ته یوه تیږه د یبه و منځ ته ور وڅوې نو هغه د وجه هغه یبه ښه یو حرکت وشي نو که انکیس چېرته د منځ ته ور وڅوله دغه کومې ویوز دي هغه هر طرف ته برابر تقسیم شي. نو د میږ خپله رای خو په سپینکي راغزي په حوالې سره دا هم ده چې دا خو بالکل په اول سټارټ شه دی نو فایده یې چې کومه ده ابودي اماسي د په کورې په لحاظ سره تر لرې پورې نشته دی. نو ورې د اپر وزیرستان په لوري هم داسې خاصه فایده نه ویني چې فورا امیجیټلی خلک ته څه فایده جنه وشي او دلې په دغه بل لوري باندې خو د میږه د ډسټرکټ د باونډري دو نو دغه اول مشته ده ته هم فایده نه جوړوي. نو که چیرې پوس وي نو د برابره د هر لوري د ماسي د په ښه فایده وي بهتري وي نو هغه لحاظ سره ښه ده. دومه کیسه چې کومه مو وکړه د تاریخ په لحاظ سره تاریخي لحاظ سره که وکړه غونډه ماسیدو اول هم پوس ابوده وه اور زه خو یم چې که د میږ د ماسیدو د پوتې کېدې یوه ذریعه وي نو دغه دو چې میږه پوس هیډ کوارټر پوس جوړ کړي. بدقسمتۍ سره چې دا کوم تیر شل کولې شي د میږ په وزیرستان چې کوم حالات تیر شول د هغه د وجه چې میږ کوم یو مرکز و د هغې خلکو دپاره چې کومو کیس کراچۍ ته درې ته پېښور ته فیصل آباد لاهور په دا علاقه شي چې کوم مسجد میشته و دغه ته چې څیره روغلل نو هغه مسجدو بیا هم په انټیکټ وه مسجدو بیا زده کړه هغه تور اتوار طریقې چې دا کومو پوس لوړل نه اصل مسجدو خو پوسه وه خو بدقسمتۍ سره د حالات سره چې کوم جوړ شول دا تیر شل کولې شي نو موږ خدای وایي چې هغه غونډ خلک یو لحاظ سره کې روغلل متاثره شول ډېر اوس هغه خلک هم ډېر په مشکله سره پوس د هغې ابودکري غا جوړېدای شي ځکه چې که پوس چیرې مسجد پوتې وه هم د میږ د 1947 نه بعد د میږ طرف ته د خلکو د حکومت توجه د حال و چې پوس یو د ټیپک ویشتونکی چې اسپتال ته یو ځای ته ورسوه هم سهولیات داسې وي چې هغه اسپتال ته وروړ نو د وینې بایدې د وجو غریب په حق ورسېدو نو سهولت څومره نه وي که پوس پوته و هغه سړی خالي پوته و چې کیس په سټل ایریا شي د نشتې د نبوګۍ د وجه کور د کرې واسې نه و کنی پوس نه اسپتال و نه سکول و نه څه داسې سهولیات وي چې هغه باندې دغه خلک ټیم تیر وای. نو زه خو خپل دا وایم چې په تاریخي لحاظ سره خو میږه پوس خلک میشت و او دا میږه یوه ورثه وه هغه ماسیدو څومره پوس وه ډېر خلک دا یو د هریټیج چې کوم څه شته وایي یو وراثت دی وي سل کوله نه پوس زوړ بلډینګ پوتې شي نو بیا په هغه باندې خلک حکومتي نه کوشش کوي په دا دلیو شي چې دا شی والا روټین کړي او په خپل غاښ یې وسوتي چې میږه روتلین کې خلکو ته وښایي چې د میږه مشروع نو دغه خلک په دا طریقه پنډېدل نو دا پوس علاقه خو زه دغه یو د میږه هریټیج د وراثت یو غاد و یوه غټه ورثه هم دو نو په چار دا دو چې په هغه باندې کوشش وکړای شي چې میږه هغه پوس علاقه په څه نه څه طریقه په دغې روابوده کې چې دا هیډ کوارټر پوس لوړ شي کنې موږ خو خپل ذاتي خیال دا دی چې دا مسجدور نه ګډه وډه دو او هغه سیلا مسعود باندې د الله رحم وکړو د هغې نه زه وړیکه و دا کیسه مې جنه اورېدلې وه کیسه یې کوله چې که انګریز چیر شي په دا خطاب باندې یو 15 کوله نور تیر کړي وای نو دا مسجد و پوس په پرېغلب باندې یوه پکوړه په 10 روپۍ خرڅولی مقصد یې دا و لکه میږ خو د انګریز په دا غاښ دا مغه دی چې دا سوره ټیم یې تیر دی هغه یې هم نه وای تیر
خو مقصد دا و چې که دغه خلک څومره هغه ډیولپمنټ طرف ته کوشش کو محنت کو په خیبر شوکسۍ پوس تر ترخم پورې دی ټریک اچولی و میږه دا پوس څه ډیولپمنټ شوی دی روډین هغه څه شی ویرو سره د تر وسه پورې دا انګریزونه جوړ وي نو دغې خلکو خو کوشش کوه چې په مخه تللو کیدای شي چې واقعي میږه په پر اغلب باندې داسې ټوریسټ سپاټس جوړ وای چې ورته خلک تلای اور دغې لوکل خلکو د کاروبار د روزګار یوه طریقه ورپنې جوړوي نو په چار خو دا دو چې پوس میږه دا علاقې ابودې کړي او دغې خلکو ته مواقع جوړې کړي اور دا وطن میش په څه نه څه طریقه رو ابود کی او نور د دغه نه علاوه چې کوم د دغه پروفیشنل اسپیکټ دی په دغه حواله سره څه مودا کیسې ها اوریدلې دي چې را پوس په اپر وزیرستان شي یا سنټرل وزیرستان شي دا سم ځکه نشته چې واته په دغه لیول باندې بلډینګ نه جوړ شي نو څونکه مخبل دا فیلډ دی په حواله سره که خپل پېښورانه رای کاوه نو دا خو نن سبا خو دنیا دا زوی ته ولا رغله چې ورټیکل ډیولپمنټ شي پوس خلک ابودې کوي او د یو د دغې غونډې حکومتي ادارې دپاره چې یو بلډینګ یو سیویک سنټر جوړ شي چې په هغې 15 نه شل د حکومتي ډپارټمنټس رابودیدای شي ښه په ارام په ښه په کښلې طریقه سره هر څه ډیولپمنټ هر څه پاسبل دي اور په کم ناکم زوی شي دا ممکن دی اور موږ خو خپل ذاتي طور باندې هغه د بلډینګ شلاغه چې کومه روسي هغه داسې علاقې ته خوښولیږي داسې یو پروجیکټ ته خوښولیږي چې هغه په کنټورس په غریزه علاقه شي وي چې په هغه باندې بلډینګ هغه ډېر ښکلی جوړېدای شي دغه نه علاوه دا هر یو سړي یو خپله رای دو په سپینکي راغزي باندې هم د میږه مشرونه ماسي دی په دغه باندې څه حد پورې ډیولپمنټ شوی وي د هغې رای هم میږه احترام کوي هغې که په څه حوالې سره دا رای پیش کړی دو چې یاره سپینکای راغځی دا هیډ کوارټر وي د هغې رای موږ سره احترام دی خو هر یو سړي دا حق دی چې په چار دو هغه خپله رای پیش کو او بیا د دغې رای په تناظر شه فیصله وکړی شي چې یاره کوم ځای ډېر بهتر دی خو زړه همیشه غوټ سوتل په چار دي چې کوم چیلنجز دي کوم مشکلات وي د هغه نه په څټ نه دي رتلل په چار اور دنیو زه په 2019 شیغه ته لوړو دیواره چین ته نو دا په زرا و میله دیول دغې په کوم ټیم شي جوړ کړی دی او دره مشکله کیسه ده چې په هغه باندې خاتل مشکل دی په پښې په هغه غریش دغې خلکې په هغه زمانه شي چې څه ټکنالوجي غانه وه او دی دا دیواره چین جوړ کړی دی چې د میږه عقل ورته هېرونده بیست نو په دا نن سبا زمانه شي هېڅ مشکله نه دو هر څه کیدای شي او دا تناظر باندې زموږ چې هر یو سړی پوهېږي اور معذرت غواړو که ان کیس د میږه دغه خبرې چې یو الریډي مشرونه څه کیسه پرې کړې دو خو هغه داسې کیسه نه دو چې خامخا د هغه په هغې چیرپوتې شي میږ ماسید ډېر داسې کلاو زړه والا کلاو سینې والا خلک دي هره شا کیسه اکسپټ کوي ها او میږ ویې کي ها انشاءالله ډېره مننه جزاک الله خیر السلام علیکم